کله کله په دې قبر کې د دې مړي درجه الله تعالی اوچتوي. نو دوی وایي چې دا ولې؟ وایي دا ځکه چې په تا پسې شاته نیک اولاد سپېنده دا وزن د حدیث بیان کړه لږ وختي حدیث بیان کوي چې یو انسان وفات شي د عمل نامه بند شي، خو درې څیزونه دي چې دغه عمل نامه بیا هم کولاوي د ده ثواب ورته ورسي. هغې کې یو څه دی ولد صالح، نیک اولاد یې پرېښودی، هغه دلته دعاګانې کوي، ختمونه کوي، دا ثواب هلته وررسي، دې ته ایثار ثواب دا هلته وررسي، نور د هغه خپل عمل نامه بنده. علم یې کړی، بل ته یې ښودلی، صدقې جاریې کړي او ولد صالح، دا درې کارونه داسې دي چې دا سړی به مړي او دا ثواب ورته وروسته وررسي. نو چا چې په خپل اولاد باندې د قرآن تلاوت وکړه، حفظ وکړه، ترجمه یې پرې وکړه، د علم دین زده کړه یې پرې وکړه، دا سړی کامیاب او دا د بچو حق هم دی. زموږ د بعضې خلکو صرف دې ته خوشحالېږي ځکه چې د قیامت په ورځ باندې به د یاقوت او د مرجانو په کرسو باندې څه خلک ناست وي، خلک به تپوس کوي چې دا څه انبیا اولیا صحابه دي، تابعین دي، علما دي. نه، په دې کې یو نه دي. څوک دي؟ هغه والدین دي چې په دنیا کې په خپل بچو باندې د قرآن تلاوت کړی، هغه والدین دي. دا دومره لوی احساس دا چې د قیامت په ورځ باندې والدینو ته میلاویږي، دا دومره لوی انعام چې میلاویږي په دنیا کې په یو معمولي پروګرام کې چې تاسو د هغه ځای نه پاسې یو سټیج ته دې راولي که نه، نو ستا د څومره عزت درکوي، ته څومره خوشحالېږي چې وګوره چې د عوامو د ځای نه راپاڅولم او په سټیج باندې کېنولم، یا به ستا نوم واخیستلی شي چې پلانکې په سټیج باندې ستا نوم واخیستلی شي، نو تا ته په زړه کې د خوشحالۍ یو کیفیت محسوس شي چې وګوره زما نوم واخیستلی شو. نو چې د قیامت په ورځ باندې د دغه والدینو نومونه واخیستلی شي چې پلانکې دې راشي په دې کرسۍ دې کښېني، پلانکې دې کښېني، دا دومره اعزاز او انعام او تکریم دا چې د قیامت په ورځ دې والدینو ته ورکولی کېږي، ولې دا کم دی. خو زموږ ډېرو وروڼو ته مسلمانانو ته دغه احساس کم ښکاري ځکه چې په دنیا کې نشته، او په بچي باندې داسې د تلاوت او داسې د دین طرف ته هغه مایله کول او مدارسو ته یا هغه علم دین زده کول، هغه دنیا طرف ته یې سوچ دی چې یاره ما را خو د ځنګل نه ګېډۍ راوړي، بازار کې به خرڅ کړي 10 روپۍ را لګوي، نو د ما را په کور ته 10 روپۍ راوړي، دا ورته ښکاري، خو هغه لوی احساس ورته نه ښکاري. هغه چې داسې تاج به یې په سر وي، دوه ابرو که ضوء الشمس چې د نور به راله رڼا به کوي، دا به د قیامت په ورځ د انعام والدینو ته میلاویږي. نو تاسو سوچ وکړئ چې دا چا ویلی هغه ته به کوم انعام میلاوي، دا خو د والدینو شو. او دا قرآن کریم دا داسې کتاب دی چې چا مو سره لږ تعلق قایم کړی دی که نو نه په قبر کې بیا یوازې پرېښی دی چې قبر د تنهایي ځای دی. قبر چې دی هلته کې د هغه در سره خپل ملګری د کور خاندان یو بهترین دوست چې د ده سره هر ساعت تېر شوی دی هغه سره هلته شپه نه کوي، او وایي چې قبر ته د انسان د ژوند تېر کړی د عذاب فرشتې راشي که نو دا قرآن مجید به راشي او دا به هر یو نیک عمل دا متشکل کېږي، دا په شکل کې به راځي. نو دا قرآن مجید ته به یو شکل جوړ شي، په دې قبر کې به په دغه صاحب باندې داسې لپاسه ځان ورغاړي، دی به راپټ کړي، د عذاب فرشتې به ورته وایي چې لږ شه موږ ورته عذاب ورکوو، دنیا کې ناروا کارونه کړي دي، ګناهونه یې کړي دي، اوس د ده عذاب ورکولی. نو دغه قرآن به ورته وایي چې نه زه خو څه بېوفایي والا کتاب نه یم، ده ما نه په دنیا کې ټیم را کړی دی، زما تلاوت یې کړی دی، زما عزت یې کړی دی، زما احترام یې کړی دی، ادب یې کړی دی، وخت یې راته ویستلی دی، نو زه نن د ده ملګری یم. وایي هغه د عذاب فرشتې به الله تبارک وتعالی ته وایي چې اله العالمین ستا قرآن وله پناه ورکړې ده او هغه مې له پاسه راغوړېدلی دی، موږ څه وکړو؟ نو الله جل جلاله فرشتو ته وایي چې زما کلام وله پناه ورکړې ده، نو تاسو وله پناه ورکړئ، نو هغه انسان به د قرآن د برکته وبخښلی شي. وګوره قبر کې یوازې پرېږده خبره، او قیامت کې القرآن مسلم شریف کې حدیث دی کتاب فضائل القرآن، القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. دا قرآن او روزه به د قیامت په ورځ باندې د دغه صاحب ته د خپل چا چې د دې تعظیم کړی دی او چا چې د احترام کړی دی، قرآن او روزه به د قیامت په ورځ د الله په دربار کې د ده لپاره شفاعت غواړي. قرآن به وایي چې اله العالمین منعتهن او ما خو د خوب نه منع کړم، تراویح ته به م ولاړم، د شپې به م تلاوت کوم، ما د خوب نه منع کړی دی، نو اوس زما شفاعت د ده په باره کې قبول کړه. روزه به وایي چې اله العالمین منعته شهوات، ما خدای د شهواتو نه خوراک څښاک نه منع کړی، لاسونه یې کار کوو او دعا هم د حلالو، خو لیکن زما احترام د وجې نه خولې ته نه دی وړی، نو زه خو د ده لپاره نن شفاعت کوم. الله تبارک وتعالی به د روژې او د قرآن شفاعت د ده په باره کې قبول کړي او جنت ته به داخل کړي.